او بیا دې سره چې کوم دی بل حدیث کې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي خیر القرون کرنی وې د ټول نه بهترین زمانہ ده ثم الذين يلونهم بیا د تابعین دور دی بیا د تبع تابعین دور دی تابعین به چاته ویل کېږي چې صحابه سره ملاقات شوی دي صحابه شاګرد وي هغه تابعی ویل کېږي او کوم چې د صحابه د شاګرد وي هغه تبع تابعی ویل کېږي چې د تابعی شاګرد وي هغه تبع تابعی ویل کېږي او د دې درې زمانو پیغمبر علیه السلام د خیریت بیان کړی دی چې د دې درې زمانو کې کوم خبره په دین کې شامل ده دین دی او د دې درې زمانو کې چې یو خبره ته یو کار ته دین نه دی ویل شوی هغه بیا دین نشي جوړېدی دا درې زمانه چې کوم دی دا د حقانیت دلیل دی چې دا درې زمانو کې خیر دی او د دې درې زمانو کې چې کوم خبره په دین ده او کوم خبره ته ثواب ویل شوی دی د دین کار ورته ویل شوی دی نو د سلف صالحین دی د دې په زمانه کې چې کوم کار ته دین ویل شوی هغه دین دی او د دې نه بعد چې کوم څه ایجادي کې نه وي دا ټول په بدعت کې شامل دي د دین په کار کې خاص د دنیا کارونو ایجادات مراد نه دي هغه کار چې هغه ته موږ د دین کار دی او موږ په هغه باندې ثواب بیانو چې په دې باندې ثواب به ملاويږي په دې کار باندې به ثواب ملاويږي نو هغه ته دین ویل کېږي په دین کې کوم کارونه دي وای د دین حکم چې کوم دی یا هغه مستحب وي یا به سنت وي یا به واجب وي یا به فرض وي او دا به ثابت کی په دلیل سره چې په دې مستحب والی باندې دلیل نشته په سنت والی باندې دلیل نشته په فرض والی وجوب باندې دلیل نشته نظر سره بیا دین نه دی او نه د اباحت ثابت دی نو کوم چې د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام په زمانه کې نه ثابت د صحابه کرام په زمانه کې نه ثابت د تابعین او تبع تابعین په زمانه کې د دین کار هغه نه ویل شوی نو په بعد کې زمانه کې هغه د دین نه ویل کېږي نو چې هغه د دین نه ویل کېږي دا بیا بدعت دی لهدا د صراط مستقیم نه دا بیا بار وځي چې په بدعت کې مبتلا شي په دې وجه پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام چې کوم دی هغه فرمایي چې معنا علیه واصحابي بل هغه یو ذهن کې دا یاد ساتل پکار دي چې دا معنا علیه واصحابي دا اتفاق چې کوم ویل دی پیغمبر علیه السلام زما اتباع زما صحابه اتباع نو دا مراد دین عقیده ده نظریه ده فقهي مسائل او فروعي مسائل مراد دي په فقهي مسائلو کې فروعي مسائلو کې په خپل صحابه کرامو کې مختلف قسمه مسائلو کې اختلاف دی بعض صحابوي چې رفایدین کول پکار دي بعض صحابوي چې رفایدین نه کول پکار بعض صحابوي چې امین پتی ویل پکار دي بعض صحابوي چې نه ویل پکار دا ته مراد نه ده اختلاف دا اختلاف امت کې رحمت دی اختلاف امت کې رحمت دی چې کوم فقهي مسائلو کې دی دا اختلاف چې کوم ممنوع دی او دا غي نه ممانعت راغلي دی هغه د عقيدي اختلاف دی چې تاسو په عقایدو کې چې کوم دی دا سلاره جدا کوي ما چې هغه تاسو د جمهور نه هټ کې شي د جمهور نه هټ کې باندې ځکه چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي لا تجتمع امتي على الضلاله زما امت چې کوم دی هغه په گمراهۍ باندې نشي جمع کېږي زما امت په گمراهۍ باندې نشي جمع کېږي بل حدیث کې فرمایي ید الله علی الجماعه و اذا الله لا چې کوم دی په جماعت والے باندې دی ومن شذ في النار او کوم سړي چې د جماعت نه بار وته دې څه شو جماعت نه مراد اهل سنت والجماعت اجتماعیت ته اجتماعي مسلو کې د اجتماعیت ملګرتیا کې او دا کوم سړي ځان له وړل جوړ کړل یو ځان له جماعت جوړ کړل یو ځان له جماعت جوړ کړل یو ځان له جماعت جوړ کړل یو ځان له نظم جوړ کړل نو دا کوم دی هغه په څه نه دی پکار